अस्सलामु अलैकुम। नन्ही چې کوم زموږ ټاپک دی هغه زموږ سره فیمر دی. موږ چې کوم دی نو اپر لم ختم کړی دی، ایکزیل سکلیټن هم وکړو. په ایکزیل سکلیټن کې چې کوم دی نو موږ سکل بون، کرانیل بون چې کوم فیشیل بون شو، د هغې نه علاوه ورټیبرې شوې، توریسک بونز شو. توریسک بون کې چې کوم دی نو بیا زموږ سره سټرنم او سټرنم نه علاوه زموږ سره ریبز او ریبز نه علاوه چې کوم دی ورټیبرې شوې. نو دا ټوټل موږ الریډي چې کوم دی مخکې ډسکس کړي دي. بیا د هغې نه پس اپنډیکولر سکلیټن کې چې کوم دی پکټورل ګرډل شو، په هغې کې زموږ سره کم سکپولا شوه، د هغې نه علاوه کلیویکل شو. بیا زموږ سره اپر لم بونز چې کوم اپنډیکولر سکلیټن کې هغه هیومرس دی، د هغې نه علاوه زموږ سره ریډیس اولنا شوه، کارپل بونز شو، میټاکارپل بونز شو، د هغې نه علاوه چې کوم د پیلنجز شو. نو دا الریډي موږ ډسکس کړي. بیا لوور لم ته چې کله موږ رالو په اپنډیکولر سکلیټن کې چې کله موږ لوور لم شروع کړو نو په هغې کې موږ پیلویک کیویټي چې کومه ده، پیلویک یا پیلویس چې ورته ویلی کېږي، کوم چې د موږ سره د پیلویک کیویټي جوړی، په هغې کې زموږ سره هیپ بون او په هیپ بون، دا هیپ بون چې کوم دی دا دریو بون د کمبینیشن نه جوړ دی. یو زموږ سره چې کوم دی ایلیم دی، بل اسکیم دی او بل فیوبس دی. بیا دا فیوبس د یو بل سره چې کوم جوینټ کېږي نو دا دې ته چې کوم دی نو سمپسس فیوبس ویل کېږي. دا الریډي هر څه موږ ډسکس کړي د تیر شوي ټاپکس، د تیر شوي لیکچر په تیر شوي لیکچرو کې. اوسنی چې کوم زموږ لیکچر دی هغه زموږ د فیمر چې کوم دی نو دې ته دویم نوم تای بون هم ویل کېږي. دا د ټول نه لانګیسټ بون اف د باډي ده، دا یاد ساتئ. لانګیسټ بون اف د باډي چې کوم دی نو هغه زموږ سره فیمر دی. دې ته مخامخ خپل نوټس کې تاسو چې کوم نوټس دي، کوم بک دي، ټیک شو، اناټمي کوم بکس چې ما تاسو له درکړي دي، هغه بکس کې مخامخ ځان ته په ریډ بال پوینټ ولیکئ چې د لانګیسټ بون اف د باډي از فیمر. ټیک شو. نو فیمر چې کوم دی هغه زموږ سره د وجود د ټولو نه لانګیسټ بون دی. ټیک ده. دا زموږ سره چې کوم دی نو تای ریجن جوړی په باډي کې. تای ریجن مطلب زموږ دا کم موږ چې ورته په سمپل الفاظو کې پتون وایو، نو دا پتون ریجن چې کوم دی نو دا زموږ سره د دې فیمر بون نه جوړیږي. فیمر چې کوم دی د دې دوه ایکسټریمایټیز وي. ټیک شو. یو پروکسیمل اینډ وي، یو ډسټل اینډ وي. د پروکسیمل اینډ سایډ طرف ته چې کوم دی موږ دا نیکسټ دغه راواړو، خو فرض که تاسو ګورئ دا زموږ سره پروکسیمل اینډ دی. پروکسیمل اینډ مطلب ټرنک طرف ته نږدې دی. ما تاسو ته ویلي چې ټرنک څه ته ویلې کېږي، هغې کې زموږ سره ابډامینل کیویټي او چیسټ کیویټي شامله ده. تنه چې کوم زموږ سره مطلب موږ ورته په سمپل الفاظو کې تنه وایو، نو هغې طرف ته چې کم سټرکچر نږدې وي، کم سایډ نږدې وي، کم اینډ نږدې وي، هغه اینډ ته اصل کې ویل کېږي پروکسیمل اینډ. چې کم د دغې ټرنک نه لرې وي یا د بګیننګ نه لرې وي نو هغې ته ویل کېږي ډسټل. نو که تاسو وګورئ پروکسیمل اینډ طرف ته کم فیمر بون چې کم دی نو د دې یو هیډ دی، دا نه هیډ، دا هیډ چې کم دی نو دا زموږ سره کم دا پیلویک بون دی. ټیک شو. دا پیلویس چې ورته ویل کېږي نو په دې کې زموږ سره د اسیټیبولم چې کم دی، په دې اسیټیبولم کې دغه فیمر زموږ سره د دې هیډ اټیچ وي. ټیک شو. او دې زموږ سره کم یو جوینټ جوړی، هیپ جوینټ جوړی. ټیک شو. نو پروکسیمل اینډ ته چې کم دی نو دې زموږ سره د دې یو هیډ وي او هغه هیډ چې کوم دی نو هغه زموږ سره په دغه اسیټیبولم کې امبیډډ وي، اونښتې وي، آرټیکولیټ شوی وي. نو هغه زموږ سره یو جوینټ جوړ کړي او هغه جوینټ ته نوم ویل کېږي هیپ جوینټ. ټیک شو. بلې چې کوم دی نو هغه ډسټل اینډ دی، کوم چې دې سایډ ته تاسو ته ښکاري. په دې کې هم دغه شان څنګه چې زموږ سره ستاسو یاد شي هیومرس بون چې کله موږ په اپر ایکسټریمایټیز کې وي نو په هغې کې موږ ویلي چې ډسټل سایډ ته دی کونډایل وي، اپر سایډ ته چې کوم دی یا پروکسیمل اینډ طرف ته چې کوم دی هیډ وي. نو کم چې زموږ سره ډسټل اینډ دی دلته کونډایلز دي. ټیک شو. او بیا هغه کونډایلز کو فرض که دا ګورئ دا زموږ سره میډیل سایډ دی، دا نه سوري دا چې کوم دی زموږ سره لیټرل سایډ دی، دا زموږ سره چې کوم دی سوري دا زموږ سره میډیل سایډ دی. میډیل سایډ چې کوم دی نو دا مطلب میډ لاین طرف ته نږدې دی. دا لیټرل دی. که تاسو ووینئ نو دا بون هیډ چې کوم دی دا زموږ سره رایټ فیمر دی. ټیک شو. دا رایټ فیمر موږ فرض که راوالو نو د دې هیډ کو تاسو وګورئ چې دی کله ګس سایډ طرف ته وي، د دې دا هیډ چې کله ګس سایډ طرف ته وي، ټیک شو، نو بیا موږ وایو دا رایټ فیمر دی. نو که تاسو وګورئ نو د دغې هیډ چې کوم دی په دې ځای کې ونښتې وي، مطلب دا د دې رایټ سایډ فیمر دی. ټیک شو. هیډ ډایرکشن یې چونکې دې سایډ ته دی، لیفټ طرف ته دی، نو د دې هیډ ډایرکشن لیفټ طرف ته دی، دې وجې نه دا به زموږ سره رایټ فیمر وي. ټیک شو. دلته هم چې کوم دی نو که تاسو وګورئ نو دا هم زموږ سره رایټ فیمر دی، خو دا زموږ سره انټیریر ویو دا نه مخکې نه ښکاري. او که د شا نه ورته ګورئ نو بیا به تاسو ته
د قشن ښکاری. نو شاته طرف نه چې کله تاسو انسان ته ګورئ نو بیا به هډ اتوماتیکلی رائټ سایډ طرف ته د هغې فیس وي. ټیک شو. نو زموږ سره چې کوم دا هډ دی د دې فیمر ده نو دا زموږ سره په اسیټیبولم کې د کم پیلویک بون چې کوم دی کم هپ بون چې کوم دی نو د هغې په اسیټیبولم کې امبیډډ وي اونښتې وي. ټیک شو. ښه د دې نه علاوه چې کوم دی د دې دوه ایکسټریمایټس نه علاوه لکه فرض کړه دا زموږ سره پروکسیمل اینډ دی دا زموږ سره ډسټل اینډ دی د دې دواړو اینډ نه علاوه زموږ سره یو د دې منځنۍ حصې هغې ته ویلی کېږي باډي. ټیک شو. باډي اف د فیمر. که ستاسو یاد شي یو اپیپیز وي یو ډیاپیسس وي هغه تاسو رایاد کړئ اولني چپټر یې رایاد دي کوئ. ټیک شو. د چپټر اولني لیکچر یې رایاد دي کوئ تاسو ته په خپله باندې تاسو به اپیپیز هم وپېژنئ او ډیاپیسس به هم وپېژنئ. په هغې کې تاسو ته څه ویلو څه ضرورت نشته. د اپیپیز چې کوم دی هغه همیشه زموږ سره سایډ ته وي او ډیاپیس چې کوم دی هغه همیشه منځ ته وي. ټیک شو. ښه د هیډ اف د فیمر چې کوم دی دا زموږ سره سپیریکل شیپ کې وي مطلب ګولایي کې وي. ټیک ده. او دا زموږ سره ارټیکولیټ کېږي د اسیټیبولم سره او زموږ سره د دغې اسیټیبولم سره د ارټیکولیشن نه پس دی یو جوینټ جوړوي هغه جوینټ ته ویل کېږي اصل کې هپ جوینټ. ټیک شو. ښه نیک اف د فیمر چې کوم دی نو دا زموږ سره ایکسټینډډ وي آوټورډ او سلایټلی ډاونورډ مطلب اینې لاندې طرف ته آوټورډ طرف ته تللی وي آوټورډ مطلب بار طرف ته. ټیک شو. او ورسره چې کوم دی نو سلایټلی ډاونورډ وي مطلب لاندې طرف ته. نو دا حصه چې کومه تاسو ته ښکاري دې ته ویل کېږي نیک. یو ایم سی کیوز راځي او په پاکستان کې چې څومره میډیکل یونیورسټیانې دي کالجونه دي کو هغه پارامیډکس دي کو هغه ایم بی بی ایس والا دي د هغوی دا یو ایم سی کیو ډیر زیات خوښ دی او هغه دی چې د فیمر کمه حصه چې کوم دی د ټول نه زیاته په هغې کې فریکچر راځي نو هغه نیک اف د فیمر دی. ټیک شو. کمه حصه ده نیک اف د فیمر دی چې کم دا حصه ده نو په دې کې به فریکچر سیوا راځي. دا یو ایم سی کیوز دی په پاکستان کې ډیر زیات خوښیږي چې د فیمر کمه حصه د ټول نه زیات ماتیږي نو یاد ساتئ هغه حصه فیمر ده. ټیک شو. سوري نیک ده. نیک اف د فیمر کم چې مری ورته ویل کېږي دا وګورئ دا د مری په شکل دی څنګه چې د انسان یو سر وي او بیا ورپسې مری وي او بیا ورپسې چې کوم دی نو ټرنک یا باډي وي. ټیک شو. او ورپسې چې کوم دی ایکسټریمایټس وي نو دلته خو خیر داسې وګڼئ چې لاسونه او خپې ترې کټ کړي دي نو دغه شان زموږ سره په دې بون کې هډ دی هغه هډ چې کوم دی هغه په اسیټیبولم کې امبیډډ دی اونښتی دی او هغه زموږ سره یو جوینټ جوړوي هغې ته ویل کېږي هپ جوینټ. د هغې نه پس چې کوم سټرکچر دی هغې ته نیک ویل کېږي مری ورته ویل کېږي او دا مری چې کوم دی نو دا د ټول نه زیاته ماتیږي په دې بون کې. ټیک شو. د هغې نه علاوه زموږ سره ګریټر ټیوبرکل دی څنګه چې ما تاسو ته مخکې په لیکچر کې په هیومرس کې ویلي چې په هغې کې زموږ سره یو ګریټر ټیوبرکل وي یو لیسر ټیوبرکل وي. ټیوبرکل چې کوم دی اصل کې پروجیکشن دی رب پروجیکشن دی په کوم پسې چې مسل اټیچ کېږي دا یاد ساتئ. ټیک شو. ښه پپلیټل سرفیس یې په دې کې یو خو هغه پپلیټل سرفیس مونږ زه تاسو ته دومره نه ډسکرایب کوم ما تاسو ته مخکې مې ویلي دي چې ایم بی بی ایس کورس جدا دی او ستاسو د پارامیډکس کورس چې کوم دی هغه جدا دی او ایم بی بی ایس کې هم چې کوم دی نو دا شیزونه دومره نه ډسکرایب کوي خو بیا هم چې کوم دی نو هلته د هغوی کورس لږ ستاسو د کورس نه سیوا وي نو دې وجې نه دغې تاسو ته ضرورت نشته دی. د دې نه علاوه چې کوم دی نو زموږ سره ډسټل ایکسټریمایټس کې دوه ارټیکولر کونډایل وي که تاسو ووینئ دا زموږ سره کونډایل دی چې کوم زموږ سره یو لیټرل کونډایل دی یو زموږ سره میډیل کونډایل دی. ټیک شو. میډیل کونډایل به میډ لاین طرف ته وي دا چې کوم دی دا میډیل سایډ دی د دې بون دا لیټرل سایډ دی. ټیک شو. ځکه چې هیډ ټورډ لیفټ دی نو دی وجې دا رایټ دی نو په رایټ کې چې کوم دی نو که تاسو سوچ وکړئ نو دا به زموږ سره میډ لاین شي میډ لاین طرف ته به دا میډیل شي او دا به زموږ سره لیټرل شي. ټیک شو. نو میډیل سایډ ته چې کوم دی نو کم کونډایل دی کم دا داسې پروجیکشن تاسو ته ښکاري سموث پروجیکشن تاسو ته ښکاري. ټیک شو. نو دغه پروجیکشن ته چې کوم دی دا کم داسې یو ګولایي چې کوم تاسو ته ورکوټیشن ښکاري نو دې ته ویل کېږي میډیل کونډایل او کوم چې لیټرل سایډ ته د هغې ته ویل کېږي لیټرل کونډایل. د هغې نه علاوه دلته زموږ سره یو ګرو ده یو ډوغل دی دغې ته ویل کېږي پټیلر ګرو. ټیک شو. ښه د هغې نه علاوه زموږ سره چې کله موږ پوسټیریر سایډ نه ګورو دلته زموږ سره یو انټرکونډیلر فوسا ده یو ډوغل دی په دې کې زموږ سره بیا چې کوم دی نو دغلته دا جوینټ جوړیږي دا کوم زموږ سره نی جوینټ دی نو هغه په دې ځایونو باندې یو بل سره کمباین کېږي میلاویږي هغې باندې به بیا وروسته ډسکشن کوو په جوینټ چپټر کې. ټیک شو. ښه ورپسې چې کوم زموږ بون دی هغه زموږ سره دی تیبیا. تیبیا ته دویم نوم ویل کېږي شین بون. پارامیډکس دپاره دا ډېر اهم ایم سی کیوز دی تقریبا څه په 4 ایگزامس کې
دا راغلی دی، دا کوېسچن راغلی دی چې تیبیا ته دویم نوم څه ویلی کېږي، نو هغه زموږ سره شین بون دی. کوم یو بون؟ شین بون دی. ټیک شو. تیبیا چې کوم دی دا زموږ سره میډیل بون دی اف د لیګ. لیګ کې چې کوم دی نو کوم میډیل بون وي هغې ته ویلی کېږي اصل کې تیبیا، کوم چې تاسو ته فرنٹ سایډ ته ښکاري دی نه، دا میډیل سایډ ته دی، دا چې کوم دی لیټرل سایډ ته دی. انټیریر هم ویلی شي، دا انټیریر هم پروت دی. ګوره دا تیبیا نه دی، دا چې کوم دی نو دا فرنٹ سایډ ته هم پروت دی، خو فرنٹ او میډ لاین طرف ته پروت دی. سمپل الفاظو کې تاسو داسې ویلی شئ. ټیک شو. انټیریر او میډ لاین ته پروت دی. په دې خپه کې چې کوم فرنٹ سایډ ته د تیره شان بون تاسو ته محسوسیږي د دې انکل جوینټ او د نی جوینټ په منځ کې، نو دغه زموږ سره تیبیل بون دی. د تیبیا نه شاته چې کوم دی او لږ شان لیټرل چې کوم دی زموږ سره فیبولر بون پروت وي یا فیبولا ورته ویلی کېږي. ټیک شو. د دې هم دغه شان دوه ایکسټریمایټیز دي، یو هیډ دی پروکسیمل اینډ دی، یو ډسټل اینډ دی، هم هغه شانې باډي دا شیپټ دی. ټیک شو. په دې کې چې کوم دی نو صرف دا یاد ساتل پکار دی چې زموږ سره یو لیټرل کونډایل وي، یو میډیل کونډایل دی. ټیک شو. نو دا لیټرل کونډایل او میډیل کونډایل چې کوم دی نو دا زموږ اصل کې پروکسیمل اینډ طرف ته دي. نارملی په هر بون کې کونډایل چې کوم دی هغه ډسټل اینډ طرف ته وي، خو دا یو داسې بون دی چې په هغې کې کونډایل چې کوم دی هغه پروکسیمل سایډ ته دي. ټیک شو. نو زموږ سره یو دا میډیل کونډایل دی، یو لیټرل کونډایل دی. په دې کې چې کوم زموږ سره دلته دا لیټرل کونډایل او میډیل کونډایل دي نو دا په دې کې امبیډډ وي. یو دا تاسو ته ښکاري، یو دا تاسو ته ښکاري، نو دا بیا زموږ سره په دې پوسا کې دا ورکوټ شان کوم چې شیلو لایک سټرکچر تاسو ته ښکاري. ټیک شو. نو دا دلته پروت وي. دا چې کوم دی دا زموږ سره انټر کونډیلر ایمیننس دی. په دې کې زموږ سره دغه میډیل کونډایل او لیټرل کونډایل پراته وي. ټیک شو. په دې کې دا د ایمیننس کې دا زموږ سره انټر کونډیلر ایمیننس چې کوم دی دا نه دا ډوغلي چې کوم دی دا شیلو لایک سټرکچرز چې کوم دی، نو په دې کې زموږ سره اصل کې بیا دغه لیټرل او میډیل کونډایل پراته وي. ټیک شو. سوري زه لږ مخکې غلط شوم، په دې کې کونډایل نه وي دې سایډ ته، خو دا کونډایل چې کوم دی نو هغه زموږ سره اصل کې په دې ځایونو کې پراته وي، په دې ایمیننس کې امبیډډ وي، اونختی وي. ټیک شو. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو زموږ سره دلته د دې فیبولا سره هم دا تیبیا یو جوینټ جوړی، هغې ته ویلی کېږي تیبیو فیبولر جوینټ ورته ویلی کېږي. دا فیبولا چې کوم دی دا ډایرکټ په نی جوینټ کې چې کوم دی نو حصه نه اخلي، دی چې کوم دی نو دی اصل کې اټیچ وي د دې تیبیا سره. ټیک شو. د دې نه هم دغه شان ګیر چاپېره یو پټی تاو وي، څنګه چې بره ما تاسو ته په اولنا او ریډیس بون کې ویلی و. ټیک ده. نو دلته د دې نه هم داسې یو پټی تاو وي، هغه پټی چې کوم دی نو هغه د دې بون یو بل نه تښتېدو، دا دوه بون د یو بل نه تښتېدو نه منع کوي. ټیک شو. د دې دواړو بون په منځ کې هم دا دی انټروشیس ممبرین دی. انټروشیس ممبرین چې کوم دی نو دا دوه بون یو بل ته نږدې ساتي، یو بل نه تښتېدو ته نه پرېږدي. ټیک ده. د هغې نه علاوه په دې ایریا کې دا انټیریر کرسټ دی، انټیریر فرنٹ سایډ ته شو، مطلب دا فرنٹ ویو ده. ټیک شو. انټیریر ویو ده، دا پوسټیریر ویو ده. نو انټیریر ویو ته دلته یو کرسټ دی، یو خنډ دی، داسې اوبار دی. ټیک شو. هغه اوبار ته چې کوم دی نو کرسټ ویلی کېږي، او چونکې دا انټیریر سایډ ته دی دې وجې نه دې ته انټیریر کرسټ وایي. د دې نه علاوه په دې ځای باندې یو ټیوبرسټي دا ورکوټې شان ټیوبرسټي پرته ده، ټروکینټر چې ورته ویل کېږي، مسل اټیچمنټ دپاره یو خنډ شان پروت دی. ټیک ده. دغې ته ویل کېږي تیبیل ټیوبرسټي. ټیک ده. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو زموږ سره په ډسټل اینډ باندې په دې ایریا کې که ووینئ نو دا داسې یو ورکوټی شان حصه راوتې ده، دې ته ویل کېږي میډیل ملیولس. ټیک شو. نو دا ملیولس چې کوم دی دې ته میډیل ولې ویل کېږي؟ ځکه چې میډ لاین طرف ته دی، ښکاري درته میډ لاین طرف ته دې وجې نه دې ته ویل کېږي میډیل ملیولس. ټیک شو. او کم چې په دغه کې دی په فیبولا کې دی نو د هغې چې کم داسې یو خنډ یو سایډ ته داسې یو اوبار وتی دی، هغې ته ویل کېږي لیټرل ملیولس. ټیک شو. ښه. زموږ سره چې کوم ډسټل تیبیا فیبولر جوینټ دلته جوړیږي نو هغه هم چې کوم دی نو د تیبیا او د فیبولا په منځ کې جوړیږي. ټیک شو. په دې کې نور دومره خاص څه نشته دی، خو یاد ساتئ چې زموږ سره کوم فیبولا ده نو دا پروکسیمل اینډ طرف ته په نی جوینټ کې میلاویږي، امبیډ کېږي، او په ډسټل سایډ باندې دی چې کوم دی اینکل جوینټ جوړی. ټیک شو. نور دا ملیولس شو، انټیریر کرسټ شو، انټریشیس ممبرین، هغه آلریډي دلته تاسو ته ښکاري، تاسو په خپله هم یادولی شئ. ټیک شو. ها بیا نیکسټ دغه له راشو فیبولا چې کومه ده. ټیک شو. فیبولا دا زموږ سره شا طرف ته پروت دی دا بون د تیبیا نه. نو فیبولا چې کوم دی دا زموږ سره لانګ سلینډر لیټرل بون دی. ټیک شو. دا یې سلینډر لیټرل هم دی، لیټرل سرفیس باندې هم دی، او ورسره چې کوم دی نو پوسټیریر هم دی، شا طرف ته هم دی. دا دلته د سایډ طرف ته چې کوم دی نو د تیبیل بون نه دی خوا لیټرل پوسټیریر پروت دی. ټیک شو. د دې مخکې شان دوه ایکسټریمایټس دي، یو چې کوم دی باډي ده
کم ته چې شیفټ ویلې کېږي هم دقه شان مخکې چې کم دی نو ما تاسو ته څنګه ووایي چې تیبیا او د فیبولا په منځ کې کم جوینټ جوړیږي هغې ته تیبیا فیبولر جوینټ ویلې کېږي یو زموږ سره پروکسیمل تیبیا فیبولر جوینټ دی یو زموږ سره ډسټل تیبیا فیبولر جوینټ دی ټیک شو هغه آلریډي موږ ویلي په دې کې ملیولس دی هغې ته لیټرل ملیولس ویلې کېږي په فیبولا کې چې کوم ملیولس دی هغې ته میډیل ملیولس ویلې کېږي نو دا خبرې آلریډي موږ ډسکس کړي دي په دې فیبولا کې نور دومره خاص څه نشته دی نیکسټ چې کوم بون دی هغه پټیلا دی دې ته نی کیپ هم ویلې کېږي دا یې دلته نی جوینټ جوړ شوی دی او دغه نی جوینټ چې کوم دی نو د هغې د پاسه الله تعالی یو ټوپی ور اغوستې ده او هغه ټوپی ته اصل کې نوم وایي پټیلا نو پټیلا چې کوم دی دا زموږ سره رف ټراینګولر شیپډ سیسمایډ بون دی کم بون دی یاد ساتئ تپوس ته نه وشي چې پټیلا کم ټایپ بون دی نو تاسو به لیکئ دا سیسمویډ بون دی کم بون دی سیسمویډ بون دی او دی چې کم دی نو د نی جوینټ سره اسوسییټډ دی د هغې سره تعلق ساتي مطلب د نی جوینټ د پاسه الله تعالی یو ټوپی ور اغوستې ده ټیک شو یو کیپ ور اغوستی دی هغه کیپ ته اصل کې ویلې کېږي پټیلا هغه ورکوټي بون ته نوم ویلې کېږي پټیلا ټیک شو دا پټیلا چې کوم په پوسټیریر اسپیکټ باندې دی مطلب شاته سایډ ته دی نو دی د فیمر بون کوم چې ان د نی جوینټ نو په نی جوینټ کې بیک سایډ ته د پټیلر بون چې کوم دی ټیک شو د پټیلا بون چې کوم دی نو د دې کوم شاتنې پټیلر سرفیس دی ټیک شو شاتنې سرفیس دی د دې کوم هغه سایډ ته سرفیس دی نو هغه اصل کې اټیچ وي هغه ارټیکولیټ کیږي د فیمر بون سره بیا چې کوم دی نو د هغې نه علاوه چې کوم دی د پټیلا چې کله یو ماشوم پیدا شي نو په هغه دوران کې دا یو سافټ کاټلیج وي کم چې بیا وروسته تقریبا ماشوم چې د څلورو کالو شي نو په هغې دوران کې دا کارټلیج چې کوم دی نو دې کې اوسیفیکیشن شروع شي مطلب دا بون ته چینج کېدل شروع شي نو دا زموږ سره چې کوم دی د دې پوسټیریر اسپیکټ چې کوم دی هغه د فیمر د پاسه پروت دی ټیک شو انټیریر اسپیکټ د ټینډن سره اټیچ وي کوم چې زموږ سره د نی جوینټ جوړېدو کې مدد ورکوي نو دا زموږ سره ټوټل پټیلا دا زموږ سره چې کوم دی که تاسو وګورئ ټراینګولر اول شیپ کې دی ټراینګولر شیپ کې دی د هغې نه علاوه ورکوټیشن بون دی ټیک ده او د جوینټ ته د پاسه دا ورغونډې شوي یو قسم لږ کیپ وي د هغې بیا ورپسې چې کوم بونز دي هغه زموږ سره ټارسل بونز دي دې ته انکل بونز هم ویلې کېږي ځکه چې زموږ سره کله دا تیبیا زموږ سره چې کله تیبیا او فیبولا چې کوم دی نو هغه په ډسټل اینډ باندې انکل جوینټ جوړی نو هغه د ټارسل بونز سره جوړی هغه د دې بونز سره جوړی د دې ټالوس سره ملاویږي او د زموږ سره انکل جوینټ جوړی ټارسل بونز چې کوم دي نو دا زموږ سره 7 بونز دي ټوټل ټیک شو په هغې کې چې کوم دی زموږ سره ټالیوس دی کلکینیوس دی نویکولر دی کوبویډ بون دی ټیک شو او 3 کونیفورم بونز دي 3 کونیفورم بونز دي ټیک شو نو په هغه کونیفورم بونز چې کوم دي په هغې کې زموږ سره لیټرل کونیفورم بون دی انټرمیډیټ کونیفورم بون دی او میډیل کونیفورم بون دی نو هغه اوس بیا مونږ خیر تاسو اوس په ډایګرام کې هم ښیم دا چې کوم دلته تاسو ته ښکاري کونیفورم بونز دي دا درې یو دا دی دې ته میډیل کونیفورم بونز ویلې کېږي دې ته انټرمیډیټ کونیفورم بون ویلې کېږي او دې ته لیټرل کونیفورم بون ویلې کېږي دا زما سره چې کوم دی نو کوبویډ ټارسل دی ټیک شو کوبایډل شکل کې ځکه دې له نوم هم کوبایډ ایښودلی شوی دی دا زموږ سره کلکینیس دی ټیک شو کم چې زموږ سره د تیبیا سره ملاویږي نو هغه زموږ سره ټالوس دی او کم چې زموږ سره دې سایډ ته میډیل سایډ ته پروت دی دا یې نه دا زموږ سره غټه ګوته ده د غټې ګوتې دې سایډ ته چې کوم دا یو بون پروت دی دې ته ویل کېږي نویکولر ټیک شو نو ټالیوس کلکینیوس چې کوم دی نو دا د پوندې بون دی دا پونده چې جوړی ټیک شو هیل چې ورته ویل کېږي ټیک شو نو د هیل بون چې کوم دی هغې ته دویم نوم کلکینیس هم ویل کېږي ټیک شو ټالیوس چې کوم دی نو دی خپل ارټیکولیشن کوي په انکل جوینټ کې مطلب د فیبولا او تیبیا سره دی اټیچ کېږي او انکل جوینټ جوړی کلکینیس چې کوم دی ته هیل بون هم ویل کېږي ما تاسو ته ووایي دا په شاته په پونده کې شامل وي ټیک شو د هغې نه علاوه چې کوم دی نو نویکولر دی او ورسره چې کوم نویکولر بون چې کوم دی نو دا اټیچ دی دلته د
3 کونیفورم بون سره او کوبایډل بون چې کوم دی نو دا د کلکینیس بون سره پروکسیمل سایډ ته اټیچ دی او د دې ډیسټل سایډ طرف ته چې کوم دی نو هغه 3 کونیفورم بونز او یو کوبایډل بون چې کوم دی نو دا زموږ سره د میټا ټارسل بون سره اټیچ وي. ټیک شو. 3 کونیفورم بونز او کوبایډل بون چې کوم دی دا زموږ سره د میټاټارسل سره اټیچ وي. میټاټارسل چې کوم دی نو دا هم د کارپل بون په شان چې کوم دی میټاکارپل بونز په شان 15 بونز دي کوم چې دلته تاسو ته ښکاري. ټیک شو. میټاټارسل بونز چې کوم دی نو دا زموږ سره د فوټ ډورسم چې کوم دی. ټیک شو. ډورسم زموږ سره د فوټ یو ډورسم سایډ وي یو پالمر سایډ وي یا چې کوم دی نو وینټرل سایډ وي او ډورسل سایډ وي. نو زموږ سره چې کوم لاندینی سایډ دی نو کوم چې د ځمکې طرف ته کوم چې موږ په ځمکه باندې ایږدو نو دا زموږ سره وینټرل سایډ دی او ډورسل سایډ چې کوم دی دا کوم دی اسمان طرف ته دی دقیق ته ویل کېږي ډورسل سایډ. نو زیات تر د ډورسم ایریا چې کوم په دې ډورسم کې تاسو ته بره سایډ ته دا کوم بون ښکاري نو دغه میټاټارسل بون دی. ټیک شو. میټاټارسل بون چې کوم دی نو دا پروکسیمل سایډ ته هم هغه قصه ده کوم چې په اپر ایکسټریمایټیز کې کوم زموږ سره پروکسیمل سایډ دی نو د پروکسیمل سایډ ته زموږ سره د 3 کونیفورم بون سره او د کوبایډل بون سره اټیچ وي. ډیسټل سایډ ته چې کوم دی نو دا زموږ سره د پروکسیمل پیلنجز سره اټیچ وي. ټیک شو. پروکسیمل پیلنجز چې کوم دی نو دا هم دغه شان پیلنجز دي څنګه چې زموږ سره په اپر ایکسټریمایټیز کې نو یقین لرم چې په هغې باندې تاسو پوه شوي نو دلته تاسو د دوباره د بیانولو ضرورت نشته دی. څنګه چې هلته مونږ ویلي چې زموږ سره د دې بیس چې کوم دی یا د پروکسیمل اینډ چې کوم دی نو فرض که په اپر ایکسټریمایټیز کې په ریسټ جوینټ کې دا د ډیسټل رو آف کارپل بون سره اټیچ نو دلته زموږ سره د میټاټارسل چې کوم پروکسیمل اینډ دی نو هغه زموږ سره د ټارسل بونز د ډیسټل رو چې په هغې کې زموږ سره کونیفورم بونز دي 3 انټرمیډیټ میډیل لیټرل او د کوبایډل بون سره اټیچ او ډیسټل اینډ چې کوم دی هغه د پیلنجز سره اټیچ دی. ټیک شو. ها بیا نیکسټ چې مونږ کوم راشو نو زموږ سره نیکسټ چې کوم دی هغه زموږ سره پیلنجز دي. پیلنجز هم دغه شان دي څنګه چې زموږ سره په اپر ایکسټریمایټیز کې دي. زموږ سره پروکسیمل پیلنجز دي کوم چې لانګ دي کوم چې غټ دي بیا ورپسې میډل دي علاوه د دې پیړې ګوتې نه. ټیک شو. میډل چې کوم دی بیا ورپسې تھرډ فنګر چې کوم دی فورث شو ففت فنګر چې کوم دی نو په دې کې بیا زموږ سره دلته د انټرمیډیټ پیلنجز دي. ټیک شو. یا میډل پیلنجز ورته ویلې کېږي. ټیک شو. او بیا چې کوم دی د هغې نه لاندې واړه واړه ګوتې دغه دي پیلنجز دي واړه واړه چې کوم دی بونز دي هغې ته ویلې کېږي ډیسټل پیلنجز. دا زموږ سره ټوټل بون چپټر امید لرم چې تاسو به پرې ښه پوه شوي یې. ما تاسو ته په اولنۍ ورځ هم ویلي زمونږ چې کوم د په کلاس کې دننه کلاس مونږ کوم الو لکه فرض که مونږ لایف کلاس الو هلته په بورډ مخې ته نو هغه کلاس یو شان وي دلته بل شان وي. هلته زه ستاسو نه پکې تپوسونه کوم هلته دغې وجې نه لږ ټایم ډېر لګي. ټیک ده. نو ځکه تاسو ته چپټرې لګي اوږدې لاړې شي. دلته چونکې زه ستاسو نه تپوسونه نشم کولی خو امید لرم چې تاسو به په خپله بار بار ګورئ او یادولو کوشش به یې کوئ. دا سوچ مه